بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو عام مبارکه عام مخصوص عن الباس مبارکه موږ چې درې مسلکونه دي چې کله د عام نه بعد سونه خاص کړل شي نو زمونږه غوره مذهب په دې کې دا دی چې دا عام قطعي نه وي خو قابل احتجاج به وي، د دلیل نیول به صحیح دي او د دې وجه دا ده چې دا د استثناء سره هم مشابهت لري او د نسخ سره هم مشابهت لري. نو دواړه دي په دې کې دوه مذهبونه نور دي. عام نن سبا کې موږ وایو ان شاء الله نو او بدی د استثناء سره او دا نسخ سره په څه مشابهت لري او کله چې خصوص معلوم او خصوص مجهول اندای په باره کې نام ویلي. بیا پرون سبق کې موږ د دې لپاره مثال وی چې کله په یو عقد کې دوه غلامان واغستل شي یا خرڅ کړی شي او دا دوه غلامان چې دي د دې خيار پکې هم متعین، یعنی کم کې چې خيار دا متعین او ثمن هم د هر جدا جدا ذکر کړل شوی. نو د دې صورتو کې د استثناء سره مشابهت ده او د نسخ سره هم مشابهت ده، نو صرف دا صحیح ده او دا نور چې دا نسیږي. پوه شئ وسه د دویم مذهب پرې کې دا ده چې کله عام د دینه بعد سنت خاص کړل شي نو په دې باندې د سر ناړو دلیل نیول صحیح نه دي، د سر ناړو په دې باندې دلیل نیول صحیح نه دي او دوی چې کنه د استثناء مجهول سره د دې مشابهت ده. ولکه څنګه چې د مستثنا مجهول وي او په دې کې د یو تم حکم نه شامل، لکه دا جاءني القوم الا واحدا، زما خواته ټول قوم راغی، ما ته فکر دی کنه ده جاءني القوم الا واحدا، زما خواته ټول قوم راغی مگر یو نه راغله، لا یو دائم احتمال لري، دا احتمال لري، دا احتمال لري، نو په ټول قوم باندې ته راتللو حکم نشي لګولای. نو څنګه چې مستثنا مجهول دا د مستثنا غو حکم بدلوي او مستثنا به مستثنا منه کې داخل نه وي، ټول د حکم شامل نه وي. دغه شان دي عام چې کله د نه بعد سنت خاص کړل شي نه دا مستقل به نصیب او هر شي تعلیل قبلي، نو لہذا دا چې نه دا با دغه نه دا به صحیح دي، دلیل ول په سره صحیح نه دي. او د دې مثال دی لکه یو سړی او د په یو به کې یو غلام او یو آزاد خرڅ کی، یو غلام او یو آزاد خرڅ کی، نو څنګه چې دا بیان نه صحیح دغه شان دي نه صحیح. پوه شئ ا درې مذهب کې داره چې لکه عام چې څنګه مخکې نو دغه شان دي وسته، څنګه چې مخکې کته یو دغه شان دي وسته کوي او دوی چې نه دا استثناء دغه سره د ناسخ اعتبار کړل چې دې د ناسخ سره مشابهت ده. لکه څنګه چې ناسخ ته ده کنه دا مستقل بنفسي وي، دغه شاندا مستقل بنفسي ده او هر ناسخ چې ده ناسخ چې مجهول وي نو ساقط په خپل باندې، نو دغه شان دي دا چې کله د ناسخ سره اعتبار د ناسخ سره د مشابهت اعتبار کړل نو د ناسخ سره د یو شان کېدو د وجنه دا به هم په نور کې به عام قطعي تور باندې ټول ته شامل وي. پوه شئ او د دې مثال ورکړه ده لکه یو سړی دوه غلامان خرڅ کړل په یو به کې، خلا یو غلام یوانو کې یو لم نه حواله کړي خو هغه یو غلام به مړ شو، نو چې یو غلام مړ شو نو په خپل به یو کې بیا صحیح شو او بل کې بیا چې دا په خپل باندې ختم شو. او یو څلورم مذهب کوم دی چې دې ماتین نه ذکر کړي او په توضیح کې ذکر کړي نه چې هغه وایي چې کله استثناء معلومه یعنی دا خصوص معلومي بیا به قابل حجت وي او د قطعي وي، او که استثناء مجهوله و بیا بنا دغه د خصوص کا مجهولو نو بیا بنا دغه وي نه به قابل حجت وي نه به سوي نه به قطعي وي. پوه شئ وګوره وقيل او ویل شوی دي چې انه يسقط الاحتجاج به چې بشکه ساقطيږي دلیل نیول په دې سره، یعنی په عام مخصوص عن البعض سره دلیل نیول چې نه دا ساقط دي کل استثناء المجهول پشان د استثناء مجهول. لکه پوه شئ استثناء مجهول څه مثال له جاءني القوم الا واحدا او د استثناء معلوم د لپاره مثال جاءني القوم الا ما يريد تاسو په دې کې د فرق څه ده. لأن كل واحد منهما لبيان أنه لم يدخل، ځکه هر یو د دینه دا د دې خبر د وضاحت لپاره چې دای کې دا داخل نه لري، لکه استثناء مجهول دا په مستثنا کې دا مستثنا منه کې داخل نه ده، دغه شان دا مخصوص دا هم د عام په حکم کې داخله
نه هذا هو المذهب الثاني، دا دویم مذهب دی او د دې مذهب پیروونکي څوک دي؟ ویلی ذهب الکرخي وعیسی ابن ابان، او دا مذهب د امام کرخي رحمت الله علیه او د عیسی ابن ابان دی. وهؤلاء قد فرطوا في هذا العام، او دوی چې دا افراط کړی دی، تفرید کړی دی، پرې تفرید کړی دی په عام کې، یعنی کمی کړی دی، کمی تفرید کړی، فرطوا تفرید کړی دی، کمی کړی دی فی هذا العام المخصوص البعض، په عام مخصوص عن البعض کې. ويقولون او دوای لا يبقى العام قابلا للتمسك اصلا، چې دا عام د سرناړو قابل د دلیل نیولو، تمسک دلیل نیول دا قابل د دلیل نیولو نه دی بالکل. سواء كان المخصوص معلوما، که برابر خبره ده کله کوم سنونه خاص کړل شي کله معلوم او کوم مجهول وي، دا خصوصي معلوم لپاره مثال لکه ته کما اذا قيل لك ویل شي اقتلوا المشركين ولا تقتلوا اهل الذمه، چې تاسو مشرکان قتلوي او اهل ذمه ما قتلوي، نو دل کې دا لا تقتلوا دا حکم دی او دا ټول مشرکان ته شامل دی، او د دین د اهل ذمه دا خاص کړل شو، دا مخصوصي معلوم دي. پوه شئ؟ او مجهولا یا لا مخصوص مجهول وي، کما اذا قيل لکه ویل کېږي اقتلوا المشركين ولا تقتلوا بعضهم، تاسو مشرکان قتلوي او بعض ما قتلوي، نو دا عام مخصوص عنه البعض دی او دا مخصوص مجهول دی. نو اوس پرې کې یو د کوم شامل نه دی چې هغه بعض ما قتلو، دا بعض ستاسو مراد دي، خې طرف والا ګس طرف والا مخې ته او شاته کم طرف والا مراد دي. وشبهوه بالاستثناء فقط، او دو چې دا صرف د استثناء د مشابهت اختیار رعایت ساتل لري، لانهم لم يراعوا جانب الصيغه، وې دو اعتبار د صيغې نه کړي بلکې اعتبار د معنا کړي، اعتبار د حکم کړي، او وې لکه څنګه چې په مستثنا او مستثنا منه کې داخل نه وي دغه شی مخصوص کا معلوم او کا مجهول وي، دا عام په حکم کې داخل نه وي. صيغې دې نه دي کتلي چې دا څنګه مستقل بنفسي دا وکړه، وېږي به نه معنی आवाज ناراضي کنه یاره. وشبهوه بالاستثناء فقط، او دو تشبيه ورکړی دا د دې مخصوص د استثناء سره یوازې، لانهم لم يراعوا جانب الصيغه، دو رعایت نه ساتل د صيغې له طرف، بل اعتبروا المعنى فقط، بلکې دو اعتبار کړی دی صرف د معنا، وهو عدم الدخول او عدم دخول له. وانما شبهوه بالاستثناء المجهول، ويدو تشبيه ورکړی د دې استثناء مجهول سره، لانه اذا كان دليل خصوص مجهولا، وای چې کله دلیل د خصوص مجهولي نو فظاهر دا خبره غظاهره ده چې انه کالمجهول، چې دا په شان د استثناء مجهول ده. هو ان كان معلوما، او کله مستثنا معلومه وي، مستثنا معلومه لك جاء القوم الا زيدا، ودیګه مستثنا معلومه ده نو فبالتعليل يصير مجهولا، دا په تعلیل سره مجهول کړي. پس تعلیل سره چې ګوره هر مخصص چې کنه مخصص معلومي نه دا مستقل بنفسه وي، او هر مستقل بنفسه دا سبق قبلي تعلیل قبلي، نو پته نه لګي چې الګ کم یو د تخصیص د لاندې داخل او کم یو د تخصیص، کم یو تخصیص قبول کړي لري، کم یو علت قبول کړي لري، او کم یو علت نه قبول کړي، نو په دې تعلیل سره دا ګرځي. الګ پوه شو به نه आवाज راغوي کنه، आवाज راغوي. وان كان معلوما کچره استثناء معلومه، نو دا خو لکه استثناء په دې کې معلومه ده، نو بیا خو بقاعده چې د دې د خصوص مجهول سره د دې مشابهت نه وي، په تعلیل سره دا دغه ګرځي مجهول ګرځي. په تعلیل سره څنګه مجهول ګرځي چې ګوره هر مخصص چې معلومي کنه نو دا مستقل وي سوي، او هر مستقل به نفسي چې دا څه قبلای تعلیل قبلای، نو پته نه لګي چې دا د تعلیل دی قبول کړه دی او کنه دی قبول کړه، نو په دې سره دا موجود. و ان كان الاستثناء في نفسه مما لم يقبل تعلیلا، و اگر چې دا استثناء د خپل ذات په اعتبار سره، په اعتبار خپل ذات په اعتبار سره تعلیل نه قبلوي. پوه شوي؟ فصوارا كالبيع المضاف الى حر وعبد بثمن واحد، لکه دې وای د اوس مثال دی لکه څنګه چې آزاد او غلام دا په یو عقد کې په سمن سره ذکر کړی شي، نو ګوره آزاد او غلام دواړه نو دی کې په آزاد کې ودل کې پرون چې موږ ویلو چې دل کې کم څه چې بیا مبيعه ده دا قبل اول دا شرط ول په هغه څه باندې چې مبيعه نه ده، نو دا بیا چې نه ناروا ده، دل کې ګوره دا په اول کې په ابتداء نه بیا چې نه ناروا ده، د لفظ په اعتبار سره خو صحیح ده، او د حکم په اعتبار سره صحیح نه ده، لکه چې دا حر د سر نه اړو مال دی نه. پوه شوئ؟ فصار كالبيع المضاف الى حر وعبد بثمن واحد، نو دا شو په شان د هغې لکه بیع چې مضاف وي
آزاد ته او غلام ته په یو سمن سره تشبیه لدلیل هذا المذهب د تشبیه د دلیل لري مذهب بالمساله الفقهيه المذكوره ومساله فقهيه ذکر کړل شي سره فانه اذا باع العبد والحر بثمن واحد چې کله یو سړی خرج کی او اخلي یو غلام او آزاد په یو سمن سره بأن يقول دلسوه بعتهما ب1000 دا ما دواړه اغستلې دي خرج کړې وي په 1000 سره نو فالحر لا يدخل في البيع دا آزاد سړی د په بیع کې داخل دی ولې مال لري فيكون الاستثناء انه دا څه شو استثناء شولا وبيعا للعبد بالحصه من ال1000 ابتداء او دا بيع د غلام شولا او بيع بالحصه شولا ابتداء او بيع بالحصه ابتداء چې دا سره بيع بالحصه څه ته ویل کېږي چې لکه مطلب دا بس زونه پتا باندې خرڅومه دا غلام ز پتا باندې خرڅوم په دې شرط باندې چې دا بل به سره اخلي دا بيع بالحصه دا غوړ نه خرڅ کړي یو خرڅ کړه ده او موږ پرون ویلو چې بيع بالحصه ابتداء ناروا ده او بيع بالحصه بقاء چې دا سنه نو وبيعا للعبد او دا بيع د غلام بالحصه فيصير دي اثر ابتداء ب500 اخا فالعر لا يدخل ابتداء حر دې دا ابتداء د داخل لري په بيع کې هو باطل نو دا بيع باطل ولې لجهاله الثمن چې ثمن سره مجهول لري کده وي دا دوانه ما پتا باندې په 1000 تاسو کړی دي ایوب غلام دی نو دا 1000 روپے کو د دوانه وی کنه اوس یو تلاړو لا یو تلاړو نه یو 1000 نه دي یو سونه دي نو بری کې بده و چې را دا مال په 700 راکا بل و چې نه زه تعالی دا زید له 700 کوم چې مال په 300 راکا نو سمن به مجهول له لہذا دا بیان راوړ دا کله چې کله د هر یو په جدا سمن ذکر نکړل شي اوس کتابه کې خصوص معلوم کو دا وی چې دا غلام او دا وکسان د بنځ خرڅومه 600 دی او 400 د بل دي د 200 روپۍ دي نو دا صحیح دی که صحیح نه نو دا د صاحبانو په باندې بیا دا صحیح ده او زموږ په باندې صحیح نه ده ځکه زموږ په باندې کم څه چې مبيعه ده دایره قبلول لپاره شرط وګرځول شو هغه څه چې کم مبيعه نه ده بخلاف ما اذا فصل ثمنه بخلاف دلیل چې کله جدا ذکر کړي سمن بأن يقول جلس وي بعت هذا ب500 وهذا ب500 کله قدامي باندې په 500 خرڅ کو دا بل باندې په 500 خرڅ کو نو فانه يجوز عندهما د صاحبين په باندې سری جائز دي ځکه هو چې فساد لګي بقدر المفسد راغله دا مفسد ختم شو په نور کې شي شو کنه خلاف لابي حنيفه رحمه الله عليه امام ابو حنيفه په خلاف کوي ولی لجال قبول ما ليس بمبيع شرط لقبول المبيع ځکه چې کم څه مبيع نه ده هغه شرط وګرځول شو د قبول د مبيع لپاره واښوي کنه आवाज مال راکوي کنه کتا سو پوهه نو ماته وای کنه په نو ماته مونږ پوه نه شو زګوره په دې چل ول نه پويګم ماته مونږ پوه نه شو بیا دا وخت پورې ورته ځنی گیم چې ما پوه کړی دی خو چې یو بیرو ما ته وی چې پوه شو نو بیا په ما کوله خبر اورانه کړي بیا په سبا ما ته تا اوره چې نه پوه شو نو ما ته وای پوه شو به دی باندې شرط تسوی کنه شرط وګرځو کنه چې مطلب دا دوانه به دا دوه کسامې د باندې خرڅ کړی دي په دې باندې په دې کو خدایو د سر د خرڅ قابل نه آزاد نه خدا دوانه خرڅ کړی دا یو کم چې لکه مبيعه ده ناغیره قبلولو شرط وګرځو هغه چې مبيعه نه ده او دا شرط نه زموږ په دې باندې ناروا ده نو زموږ امام صاحب چې په دوانو کې با که جدا ذکر کوي او که یو ځای ذکر کوي او په دوانو کې به چې دا صحیح نه ده واښو به دی باندې ها وسو دریم نمبر مذهب دار چې هغه عام چې څنګه مخکې قطعي نو اوس کله دین اخبار سونه خاص کړل شي نو بیا به هم قطعي وي او دا د نسخ سره چې نه مشابهت لري د نسخ سره دا صرف د مشابهت ساتلو د وجینا دي چې دین دا د کړی دي او د چې د نسخ سره مشابهت څنګه لري دا وي وقيل او درې مذهب دار ویل شي دي انه يبقى كما كان چې عام بقطوي لکه څنګه چې مخکې کا اعتبار من ناسخه چې دا اعتبار کړه د ناسخو لان كل واحد منهما مستقل بنفسه ځکه هر واحد دلیل دا مستقل بنفسه دی هر واحد دلیل سره مستقل بنفسه یعنی جدا جمله ده دی جدا جمله مستقل بنفسه څه ته وایي چې هغه خپل باندې انفرادا فل حکم دا غي فائدہ ورکړي د حکم فائدہ ورکړي انفرادا د بل څه ته په ضرورت دی بخلاف الاستثناء بخلاف الاستثناء چې هغه خپل کوم فائدہ نه کوي استثناء جدا نه ذکر بلکې استثناء په دغه یو کلام کې ذکر مستقل کلام نه هغه وهذا هو المذهب الثالث دا درې مذهب دی فهؤلاء قد افرطوا ذو زیاتواله کړه دي په حق العام افراط نه کړه په حق د عام کې بابقائه قطعيا
چې دو هغه ګرځول دی باقي پاتې کړه د قطعي کما کان وشبهه بالناسخ فقط او تشبيه ورکړ د ناسخ سره یوازې من حيث استقلال الصيغه بغیر په دې سره چې دې صيغه مستقل ده لکه څنګه چې د ناسخ د لپاره صيغه مستقل وي د شانتي د مخصوص د لپاره هم صيغه مستقل وي نو څنګه چې په ناسخ چې کلام مجهول وي کنه هغه په خپل باندې ساقط کیږي او په نور کې حکم په خپل حال باندې باقي وي نو دغه شانتي په دې کې دغه کم چې وتله نرینه به حکم اوسي او په نور کې به هم قطعي به پاتې شي وشبهوه بالناسخ فقط او دو تشبيه ورکړی دا د ناسخ سره یوازې من حيث استقلال الصيغه ولم يلتفتوا الى رعايه جانب الاستثناء قط او دوی د سرناړو التفات کړي نه جانب د استثناء ته بالکل فإن كان دليل الخصوص معلوما فظاهر كدليل الخصوص معلومي دليل الخصوص مکه هغه شوه اقتلوا المشركين ولا تقتلوا اهل الذمه نو بدی کو صحیح ولا فظاهر ان الناسخ المعلوم لا يؤثر چې ناسخ معلومي نو دا اثر نه کوي په بدلولو د حکم چې باقی وي د افراد غیر منسوخونه وان كان المجهول او که مجهول وي کنه نو فالناسخ المجهول يسقط بنفسه ناسخ مجهول په خپل باندې ساقط دی نو چې دې ساقط شو نو ولا تؤثر جهالته في تغيير ما قبله نو دا جهالت اثر نه کوي په تغییر د ما قبل کې الګه پوه شو به معنی ها دې باندې پوه شوي چې دې ناسخ سره صرف رعایت ساتل لري چې لکه څنګه ناسخ چې کنه دا مستقل بنفسه وي دغه شان دا عام چې کوم مخصوص عن البعض وي نو دا هم مستقل بنفسه وي او دغه خیال بګې نه ساتل د استثناء بیا د ناسخ په دوه قسمه لري که خصوص معلومو دا خصوص مجهول معلومو نو بیا په لګه دغه چې لکه بس په دې ته نه شامل او دوی شامل خبره ختم شو او که مجهول نه مجهول د خپل باندې ساقط دي چې مجهول په خپل باندې ساقط شو نو دغه جهالت په نور کې مؤثر نشو پوه شئ اوس د دې مسلې مثال ورکړئ وفصارا دا د شو کما اذا باع عبدين کله چې سړی خرج کړي دوه غلامان وهلك احدهما قبل التسليم او بدو کې یو هلاک شي مکه دا حواله کولونه تشبيه لدليل هذا المذهب بمسألة فقهية مذكورة وتشبيه ورکړي مذهب دغه سره مسألة فقهية سره فإنه إذا باع عبدين بثمن واحد کله چې سړي خرج دوه غلامان په ثمن واحد سره دسی وي چې بيعتهما ب1000 د دوانه می خاص کړي پتا باندې بیا کړه وما د اهل العبدين قبل التسليم ادا حواله کول د مخ کې یو مړ شو يبقى البيع في الآخر نو باقی دا بيع په بل کې بحصه من 1000 په 1000 حصہ باندې لانه بيع بالحصه بقاء ځکه دا بيع بالحصه دا وسو خو بقاء نه ابتداء دا ابتداء نه ځکه ابتداء دا خودمانه لکه به دي په دې کې په آزاد کې څه فرق دی پای کې هغه به مبيعانه او ابتداء او دلته خدا مبيعه ده دغه جدوانه غلامانی او بقاء نه ده فكأنه نسخ البيع في العبد الميت بعد انعقاده نو دا د شو گویا کې چې په دې کم غلام چې مړ کړل شوی دی په مړ غلام کې دا بيع منسوخ کړل شو او هو جائز نو دا جائز دی پوښوي وها هنا مذهب رابع مذكور في التوزيع وغيره او دلته یو بل سره مذهب کې هم دی پر عام مخصوص عن الباس کې چې هغه په دې کې په توزيع کې ذکر کړل شوی دی ولم يذكره المصنف رحمه الله عليه دا ذکر کړل هغه ته پته لري دا غوړه لګاندي په اجتماعي استاد له لوجونه نو ان دليل الخصوص ان كان مجهولا کچې دلیل خصوص دا مجهول وي نو يسقط الاحتجاج به نو بیا دلیل نیول بای سره ساقط على ما قاله الكرخي رحمه الله وان كان معلوما او كمعلومي فكل استثناء ان بشان استثناء ده وهو لا يقبل تعليلا او استثناء قبل تعليل لا فبقي العام قطعيا على ما كان قبل ذلك نو عام قطعي شي لکه څنګه چې مکتوب لکه پوه شو به باندې وس چې کله دا درې مذهبونه تاسو اوریدل نو اولنې چې کوم تاسو تکرار کړو کې دې چې تاسو سوسن شوي چیرې ځکه چې دا اولنې دوه خبرې په جواب باندې دي په دویم کې بیا یو راټینګ کړی بل راټینګ کړی اول ولا دوه راټینګ کړی نو فکر نو چې اول دا یو ذکر کړی او دا دویم ذکر کړی بیا دا دریم ذکر کړی بیا په اول ذکر کړی نو موږ په پوښو نه هغه پوښو به باندې پوښو واړو